دا به منی کدی کی یوم سوک نه منی نو قرآن نه منی فکر وته کوي یو قرآن بدا منی چې الله د جبريل په ذریعہ په نبی علیہ السلام نازل کړی دی الله د جبريل په ذریعہ په نبی علیہ السلام نازل کړی دی دا چې څوک نه مني دی کی یو طرف هم نه مني لا شک کتی کافر دی دویمه خبره دا په ایمان د قرآن په ایمان کې دا خبره فرض ده منل چې قرآن کریم معجز دی د دې په شانتي سو قانون نشي جوړولای د دې قرآن مساوي برابر قانون او د دې قرآن نخ قانون دا نسوک جوړول شي او نه به سوک جوړ کی ویږي دا منل فرض دی کدا سوک نه مني او وای چې یاره سوک د قرآن مقابله کی د قرآن نخو او یا د قرآن برابر قانون جوړول شي یا جوړ کړي دی نو دا سه کافر دی لکه د غورغشتو هندو نمبر 3 د قرآن بارک دا منل چې دا الله تعالی هدایت را لګل دی تلاوت نه اوازي دا الله هدایت اصلاح انقلاب را لګل دی کو سو قرآن د هدایت کتاب نه مني نو دا داسې دی لکه د قرآن منکر انګریز هندو د امرتسر سکھ د جلال آباد هندو پوهیږئ سلورمه خبره دا منل په قرآن کې فرض دي چې د قرآن مجید هدایت چې دی نو دا مکمل له او عام دی یعنی د ژوند ټول سيزونو ته شامل له او ټول انسانانو لره چې په مقدس مکه کم ځای انسانان دي دا غي د پاره ده او زما د ژوند چې څه ضرورت دي دا په دې کې دي پوهیږي به صحیح ده کنه که سو کوئی چې قرآن د عبادت کتاب دی منځ خوله دی روزه خوله دی زکات خوله دی خو قرآن انتظام نه دی خودلې قرآن حکومت نه دی خودلې دی کې زمون خپل خوخه ده نو بس زړه خبره ده وای د پولی د سره خبره نو بس دک کده لکه د غورغشتو هندونو او چې چا دا وي چې قرآن رب لده موږ لنه دی یان پړو لده جټانو لده خو ایجوکیټډ خلکو لنه دی پوهیږئ یا چې کمونو په یو دور کې وو او اوس نه دی نو دا چې دی نو زړه خبره پوهیږئ مزلن څه کوم کنه زوم سپد لګي کله چایات کله غب نه لګو مزلن په دی وجو هم نه آیات راړو ما بل ماشاءالله لکه تاسو زینونو اوس د آیاتونو په سم روان دي لکه تاسو وایي چې دا خبره دا آیات نه وکړو دا آیات نه وکړو تاسو بیا ځان لګا د آیاتونو راجمه کوي دا هر یو د آیات نه ثابته خبره ده زکه او ته فرض وامه پینځمه خبره په ایمان کې چې په قرآن په ایمان کې منل دي یؤمنون اغدادا چې قرآن تر قیامت پورې هدایت منل په دې باندې نسخ نشي راتلی نه بل کتاب د اسمان نه راتلی شي نه بل پیغمبر راتلی شي دا چې کمندنو منل فرض دي دا تر قیامت پورې هدایت دی تر کوم ځای پورې دی په د باندې چې کمندنو نسخ نه راځي بدلون په نه جزئی نه کلی باندې پوهیږي
نه جزئی او نه څه شی یعنی یو حکم نیم چې یاره دا اوس نه چلیږي لکه هغه وخت کې څه کېدو چلېدو اوس دی نه چلیږي او یا مکمل چې دی اوس نه چلیږي خپل وخت کې د ډېر کار کړی دی اوس یې دور نه دی پوهېږئ دا منل دا پنځه خبرې دا په قرآن کې فرض دي یو خبره چې زما نوم بیا هېرې نه شي که نه چې قرآن مجید الله رب العزت د جبریل په ذریعه په نبی علیہ السلام را لېږلی دی قرآن نه ثابته ده که نه ثابته ووایي ای آیاتونه ماشاءالله چلیږي دي ذهن کې که نه لکه حق ته اشاره ده چې کوم ستا په ذهن کې دی ذلک الکتاب لا ریب فیه دویم دا منل فرض دي چې د قرآن مقابله هیڅوک نشي کولی قرآن معجز دی د دې الفاظ معجز د دې قانون معجز پوهېږي که نه یاد شو آیتونه که نه فاتو بصورت من مثلی او که نه لا یأتون مثلی ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا پوه شوئ دریم نمبر قرآن کریم ہدایت تے تش تلاوت ہو قرآن څه شی دی دی له وی ما وی کم ټکي له زور ورکو ما دی هدایت ټکي له زور ورکو نن ګوره خلک قرآن مني ټول مني خو تلاوت لا یقیني خبر درته دا پاته چاته نشته چې دام سړی ته چته د ژوند لار ښیي نو هدایت ته دریم نمبر څلورم خبره قرآن مجید مکمل لے او عام دے مکمل مطلب تفصیل کل شین یاد شو کنا ماڑا ماشاءاللہ دا چې کمدنو منل فرض دی ٹھیک شو دا پکی ہدایت تے او کامل لے ورسره ہدایت تے او عام دے عام باندې پوه شوئ چې ټولو انسانانو لده د مخ د ځمکې یو د حصه د ځمکې یو لسان والا یو نسب والا یو قام والا هغه ته مستثنا څه یاد شو کنه مدلل او بل پنځمه خبره چې قران کریم باندې نسخه ناراض لا مبدل لی لا تبدیل لی پوښوي دا سنور آیتونه ماشاءالله تاسو ته یاد دي راجمه بکې ک رساله لیکي په ایمان بالقران باندې دا ستاره رساله شو آیاتونه اوس موږ د قران مجید شروع کو د ځان سره پاڼه کېده او چې کوم سره لګي کوم آیات نو هغه سره ځان سره لیکه پس هغې نه چې کومونه بیا تفسیرونه وګوره خیر دی او لوګون ته کې سره یو ځای کا مواد او ترجمه ولو کا دا کا ایمان بالقران رساله شایع کا ستا په دعوت کې